شاه صاحب د ټول ناول خو ستاسو د اسرار خان ډېره زیاته شکریه ادا کوم. دا نننۍ موضوع زموږ چې دا خو په کم وخت کې چې زه ناست یم زما خو خپل زړه په دې زیات ډېر ودرد دی او ډېر زیات د خفګان خبره هم ده او ډېر زیات د تشویش خبره هم ده او په کار دا ده چې په دې خبره دا خلکو ته دومره وړه مسله ښکاري او په دغه نظر ورته نه ګوري. خو دا زما په خیال ډېره انتهایي اهمه او دغه مسله ده. زمونږ که تاسو خیال کړی د پښتونخوا دا هغه لر سر نه راواله د شیراني د غرونو نه راواله او د هغه کوه سلیمان نه راواله نن تر دیر د آخري باډره پورې په پوره پښتونخوا کې چې زمونږ د ټولو نه کم قیمتي اساس هم ده د ټولو نه قیمتي دولت هم دی او د ټولو نه د صحت او د انوایرمنټ دپاره د ټولو نه اهم جز دی چې هغه زمونږ ځنګلې دي او زمونږ ونې دي. په هغې د هغه شیراني د غرونو نه د کوه سلیمان نه د دې ځای پورې اور بل دی او اور پر اصرار غوندې ښکاري چې د ځنګلې زمونږ سوځي او د پښتنو د علاقې ځنګلې سوځي. نو زه خو ستاسو د وخت د قیمت په وجه باندې دومره لرې نه ځمه چې د پښتنو سره څه وشو د فرنګي د وخت نه راواله تر دې وخته پورې چې د فرنګي هغه ظلمونه راوالو د نننۍ پورې چې د پښتون ولس سره کم سره والي کم څه کېږي هغه ځان له د نه بیانولو دي. خو دا اوسنۍ چې کومه مسله ده دا ماته ډېره زیاته خطرناکه ښکاري. هر وخت سازش شوی دی هر وخت زموږ خلاف یو دسیسې شوي دي خو دا اوسنۍ چې ده دا ډېره زیاته خطرناکه ده. زه نه پوهېږم چې حکومت نومیسي زموږ په دې پښتونخوا کې شته او که نشته. نو د چا خلاف یا د چا د ذات خلاف یا د دا پولیټیکل ایشو نه ده چې زموږ د پښتنو هر ایشو چې ده هغه زموږ د مرګ او د ژوند ایشو ده. دا مسله حکومت د دې تقریبا میاشت قابو کېږي چې دا سلسله را روانه ده. تر ننې پورې د صوبایي حکومت د خولې نه د دې په باره کې یو لفظ موږ ونه اورېدو. ډپارټمنټ شته د ځنګلاتو محکمې شته انوایرمنټ پوره ډپارټمنټس دي چې ډایرکټریټس یې نه دي سیکریټریټس کې ناست دي پوره محکمې دي او نه زموږ اعلی چارواکي او نه د محکمو اعلی چارواکي نه سیاسي او نه تنظیمي نظامي د اوسه پورې هیڅ خبره داسې نه کېږي. نن دې صرف په دې نننۍ ورځ باندې زه به د پوره ملکنډ ډویژن خبر وکړم په بونیر کې اور بل دی په شنګله کې اور بل دی نن په دیر کې په لړم ښایسته چې کومه ویلي ده هغه وسوه پرون د شوي غر چې کوم دی هغه وسو نن په اسبرن او په سانام او په کالا ډېرۍ کې اور بلیږي روان دی. زما خو خپل خیال دا دی او بلکې دا یو حقیقت هم دا دی چې هغه حکومت د تیرو 9 کالو کارکردګي چې په دې صوبه کې ده هغه بیلین سونامي بیلین ټری سونامي والا کسي چې دي یو خو هغې د دفن کولو دپاره ځکه چې هغه سل په سله دروغ دا دروغ په دې کې هیڅ څه داسې څیز نه دی شوی سیوا د خلکو د جیبونو د ډکېدو نه ځکه چې موږ د دې خاورې خلک یو او د دې څیز سره زموږ عمر دی موږ دلته ناست یو دلته د فارست په هغه حواله باندې هغه څه شی موږ نه دی په نظر راغلی. مخکې به هر کال د ټول مخلوق ته پته ده ډېر زیات نرسیانو بوټي ورکول مختلف قسمه میوهدار به ورکول ده نور د غره د حسن چې کوم دی دا اوس دا څو کاله وشو چې چا بوټی په سترګو نه دی لیدلی که زه سیاسي چېرته د چا په پاکټس کې څه شی شوی او څه په بوټونو کې چېرته څه لږ ډېر شوي خو کم چې به په هغه پیمانه هغه څیز هم نشته. نو زه د ډېر په افسوس سره چې زموږ سابقه پرایم منسټر صاحب راغلی دی او زموږ چې څومره ډپارټمنټس دي او خصوصا زموږ چیف منسټر صاحب او د هغه سره چې څومره کابینټ ممبرز دي هغه ټول لګیا دي د هغې د جلسو په نارهبازو کې اخته دي او زموږ په ولس باندې اور بل دی. زموږ قیمتي د چلغوزو ځنګل وسوځېدی زموږ د نختر زموږ دیار زموږ قومي دولت چې دی زموږ د دې پښتنو چې کوم هغه حقیقي دولت دی د هغې نه
خلاص شو زمونږ هېڅوک تپوس نه کوي. زه د خپلو ولس ته اپیل کوم چې دا مونږ د خپلې وړې وړې خبرې دا د یو بل مخالفتونه یا په دې سوشل میډیا چې دا مونږ د یو بل پورې څنګه نښتي یو زمونږ هم ذمهوارۍ جوړېږي په کار ده چې مونږ دې خبرو ته توجه وکړو دې خبرو باندې خبرې وکړو او د دې ولس د سبا د دې ولس د بچي د مستقبل دپاره مونږ کم از کم دا خپلې کیسې ختمې کړو یو ځل نیغ په نیغه ټول پښتانه شو د پښتو د پښتونولۍ خبره وکړو مونږ د چا قام خلاف نه یو خو کم از کم د دې ولس سره به نور څه کوئ د خدای ظالمانو وینې مو وله توی کړې سرونه م دې قلم کړه لاشونه م وله په چوکونو کې ځوړند کړه بوټي وله په جوماتونو کې په حجرو کې په جرګو کې په سکولونو کې په بازارونو کې مو وله غوښې تیکې والوځولې اخر قصور د دې قام زموږ څه دی نو زه د خپل ولس ته هم دا یو اپیل کوم د یو روغ په حیثیت باندې چې دا په مونږ سره چې سره روان دي ځئ چې دا نورې خبرې دا وړې دا بخوا او دې خوا دا واړه ایشوز پرېږدو او دا قامي جنګ د دې قامي د خپل تشخص او د خپل سبا او د خپل مستقبل او خاص کر د خپل بچي د سبا دپاره یو شو او د دې ټولو مسلو چې کوم ده ډېر په یخو مضمو باندې او ډېر په انټلیکچوال انداز کې او ډېر په ښه طریقه په دې باندې باسونه وکړو او د دې دپاره ملا وتړو راپاسو په شریکه جنګ وکړو د خوږه کټلي خوږه